دا د مؤذن بابا دا شاته دا ځای د محراب ته مخامخ د دویم سب کې داسې لغوندې اوبه موږ نه پاتې شوي دي. یو کس راغی سپینې کپړې یې اچولي دي، رومال ورسره دی، خو چې دلته یې نیت تړو والله که دروغ ویم. اوس ما دغسې کې سنت وکړه، ما ونه کاته ما دا سړی څه کوي. نو دغه سړي سپېږمې تروې کړې او اخوا شو، اوس رومال ورسره دی. ما یې دا خو بیلو ده. دویم کس راغی، هغه هم جوړه اچولې ده او دلته ودرېد، خو چې مخې ته وکته چې دلته خو اوبه دي، هغه هم دغه ځای نه شاته لاړ، ولته یې سنت شروع. ماسکې یو شاګرد ناستو، ما ول خپل رومال ورکړه، ما یې بچیه دا واله او دا اوبه وچېکه. نو هغه اوبه یې وچې کړې. هسې ما زړه کې سوچ کو چې کني ستا دا لباس د جومات نه ډېر بهتر دی، یا ستا د کپړې د مولا نه به ډېرې بهتري، ستا به د 1500 روپو جوړی. والحمدلله زه خپله نه علم، زما داسې جوړې شته د 3,500 روپو دي. دا چې زه کم کاټن مې نن اچولی و تپوس وکئ، دا د 3,500 روپو دی. افسوس دا دی چې موږ سره د جومات آداب نشته. موږ وایو که دا د مولا حق دی او دا بې صفا کوي. والله دا یاد وساتئ، والله که چېرې اجر نبي علیه السلام نه وی بیان کړی د صفای، قسم په الله که په دې جومات کې ما ویپر قدرې اوچت کړی وی. ولې دا خو د محلې کار دی، صفا کوي به یې که نه. د مولا کار خو د جمع سره دی. د مولا څه کار دی چې جومات صفا کوي او په جومات کې په امام پسې به سترګې. ما له بعضې خلک وایي دي دغسې کې دا جاله د زه ته مې ستا لاسونه مات دي، خو صفا یې که که نه. خو دې وجې نه یې صفا کوم چې اجر پکې ډېر دی.